او بیا د لږ ساعت پس دا خوله ووینځي په کنګال دی کې او حلق کې دا چلو کې، نو خامخا به په لاړو کې د نسوارو رنګ راځي. دا د تجربې خبره. پام کوئ نسوار وانه چوئ په خوله کې. اسې مردار شی د خدای امت اخلاص که څوک کې کوي، خو په نسوارو ماتېږي. دارنګې په سګرټو ماتېږي روژه. یو سړي خوله کنګال کړه، نو چې د خولې نه د کمې اوبه وتوکلې بس خوله په ټوکړه مو وچوه. بعضې وخت کې د بعضې خلکو ته ګورم او دسبو کې بیا به رومال نه وباسي، خولې پورې به یې مږي. نه، رومال په خوله پورې مه مږه، چې بس د خولې نه دې د هغه د خولې اوبه چې کمې تاچو اتوې کړې، نو که داسې معمولي خوله لمده پاتې شي او هغه لوندوالی د لاړو سره ګډ تیر شي، په دې روژې ته نقصان نه رسي. او که خوله دې وینې شوه، نو بیا هغه وینه دې تېره شوه، روژه ماته شوه که نه، نو ته وګوره لاړې توکه، چې لاړې دې وتوکلې نو تا ته به پته ولګي چې وینه ډېره وه او که لاړې ترې ډېرې وې. نو که وینه او لاړه یو بل سره برابر وو، اسروالي نه پته لګي، یا د وینې رنګ په لاړو زیات او تا دغه لاړه تېره کړي، روژه ماته شوې ده. او که د وینې نه د لاړې رنګ زیات معمولي زیړوالی و او د لاړو رنګ پې غالب او هغه دې تېرې کړي، په هغې روژه نه ماتېږي. اسې که سړی په خوله کې لاړې جمع کړي او بیا تېرې کړي، په دې روژه نه ماتېږي. که یو سړي پوزه بره راښکله او دا ګند یې تېر شو، په دې هم روژه نه ماتېږي. که د یو سړي په غاښونو کې څه شی انښتی دی او ده په ډکي راوویسته یا په ژبه راوویسته، نو که دا غوښه وه مثلا یا بل شی که د چڼې د دانې برابر و یا د هغې نه زیات و او تېرې که روژه یې ماته شوه، او که د چڼې د دانې نه کم و روژه پې نه ماتېږي. او که د خولې نه یې بار راوویسته او بیا تېر که، نو که ډېر معمولي ولې نه بیا پې روژه ماتېږي. که د خولې نه یې بار راوویسته او تېرې که پورې مکمل روژه لاړه، او که د خولې نه یې راونه ویسته په ډکي یا په ژبه خود په خوله کې دننه و تېرې که، نو که د چڼې د دانې برابر و یا د هغې نه زیات و روژه پې ماته شوه، او که د هغې نه کم و بیا پې روژه نه ماتېږي. دارنګې یو سړی دی هغه بیمار دی، مریض دی، به څه کوي؟ دی د یو مسلمان ډاکټر له لاړ شي. هغه مسلمان ډاکټر چې په خپله روژه نیسي، یا مسلمان قابل حکیم له دې لاړ شي. هغه مستند حکیم چې په خپله روژه نیسي، ګورې دا پکې شرط دی، هغه دې ورته ووایي. نو که دغې ډاکټر کم ډاکټر چې دی مستند ډاکټر دی، ګورئ عام نه، نن سبا خو هر چا دوکانونه ایستي، مستند ډاکټر یا مستند سند یافته حکیم تجربه کار، چې دی دواړو چې روژه نیسي هغې ورته ووایي چې ته روژه مه نیسه، بیا دې نه نیسي. او که هغې ورته ووایي چې روژه نیسه، نو بیا به نیسي. ښه په بیماری کې یو سړی روژه ونه نیسي، څه حکم دی؟ دی ځوان زلمی دی او د بیماری د وجې نه د روژه ونه نیوله، نو چې دی کله جوړ شو ګورې روژه به نیسي. بعضې خلک یې که نه هغې وایي هلکه ما ته ډاکټر یا حکیم ویلي چې روژه مه نیسه، زه فدیه به یې ورکړو. ځوان زلمی سړی په فدیه د روژې نه نه خلاصېږي. دا مسله په ذهن کې واچوي. دی چې جوړ شو دی به خامخا روژه نیسي، او که جوړ نه شو په دا بیماری کې مړ شو، اسم پې نشته. که جوړ شو روژه به نیسي، او که جوړ نه شو په بیماری کې مړ شو، اسم پې نشته. یو سړی د غونډ د رمضان روژې وخوړی، بیمار دی، ډاکټر ورته ویې مه نیسه. دی جوړ شو، 10 ورځې ټیکو، نو چې 10 ورځې جوړو پکار دی چې روژې خو نیسي، خو ده ونه نیولې. او بیا مړ شو غریب، نو دا 10 ورځې چې جوړو دغه روژې پې لازمي دي، پکار دی چې دی وصیت وکړي خپلو وارثانو ته چې زما د دې روژو فدیه ورکړي. څو ورځې چې دی جوړ شو د هغې ورځې روژې پې لازمې شوې، او که نه دی بلکل جوړ نه شو په دغه بیماری کې مړ شو، اسم پې نشته. او که یو سړی بوډا دی، سپین ګیری یا بوډۍ ښځه ده، د بوډاوالي د وجې نه هغه روژې بلکل نشي نیولی، نو د ده حکم دا دی چې دی به بیا فدیه ورکوي. په ځوان زلمي سړي ښځه فدیه قطعا نشته، دا په بوډا سړي یا په بوډۍ ښځه ده، فدیه به ورکوي. که وس یې کېږي، که وس یې نه کېږي، اسم پې نشته. فدیه څومره ده؟ یوه سرسایه د یوې روژې، 5.5 پاوه پاخه، بلکې پاو کم 2 کیلو به زه ووایم،
پاو کم 2 کیلو غنم یا اوړه یا د هغې قیمت، دا د یوې روجې به ورکوي، یا د ټولو د یو ځای کې غونډې ورکوي، یو مسکین غریب له فقیر. خدا ګوري بوډا سړی او بوډۍ ښځه په ځوان باندې نه، دا یاد وساتئ. ځوان به یې خامخا نیسي چې جوړ شي، که جوړ نه شو پکې مړ شو قصه خلاص. دا خو د روجو متعلق مختصر څه مسایل زما په ذهن کې چې هغه مسایل مې درته بیان کړل. نو که ستاسو په ذهن کې نور څه مسایل دي خیر د هغې ما نه تپوس وکړئ، زه بیا د هغې جواب ورکړم. یو بل څیز دی چې هغې ته غیبت وایي او کنزل ورته وایي او دروغ ورته وایي. په دې روجه ماتېږي او که نه، نو په دروغ او په غیبت باندې روجه نه ماتېږي، لیکن د روجې چې خپل کم ثواب و هغه پې لاړ دوړه شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زینب الکذب والغیبت یفتران الصوم، چې سړی دروغ کوي په روجه کې یا غیبت کوي وی دا روجه ماتوي. نو زموږ علما دا معنا کوي چې د روجې د ماتولو دا معنا نه ده که یو سړي روجه ونیوله پکې دروغ هم وایي غیبت یې وکړو غاړه خلاصه ده، الله به تپوس نه کوي چې تا روجه ولې نه نیولې، لیکن د روجې خپل چې کوم ثواب دی هغې دوړه کړو. د روجې ګورې لویه خبره دا ده، یو خو د غاړه خلاصه شوه، بل ما تېره جمعه درته نه ویلي چې الله به ثوابونه او اجرونه درکوي. د میزان تله پې ډکېږي، هغه د میزان تله به د خالي پرته وي، هغه ثواب او اجر چې کوم تېره جمعه درته ما د روجې بیان کړی هغه دې پوټې مړه شي. وروڼو ګورې دا ډېره خوږه ترسکونه مساله د ځان ته ساته د غیبت او د دروغ. قسم دې که څوک او روجه کې خو خلک وزګاري، یو ته مخ راواړئ بل بخت ته مخ راواړئ، دواړو په لاس کې 500 تسبیح نیولې هغه مړه یو غیبت هم کوي. داسې ده که نه ده؟ او دا ډېره شدیده ګناه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاره تېرېده، نو صحابه کرام ورسره و، یو صحابي او بل صحابي د بل مسلمان غیبت کو. چې غیبت یې کو نو چې په لاره نبی علیه السلام ډېر هوښیار مبارک په لاره تلل یو مردار خر پروت و، چینجي پې نښتې و، څښا بین ته ته او لویې ډډو دې ته تلل. نو صحابه کرام هم پوزې پټې کړې، نبی علیه السلام مبارک هم پوزه پټه کړه، ورته ودرېدل. وی فلان کې څه شو؟ اچا چې غیبت کړ. وی صاحب دا وی دې خوا راشه، وی کوز شی د دې خر دا غوښه وخوره. وی صاحب حکم کوي، صحابه خو د حکم تابع، دا خو مرداره ده بوی تیزي، موږ له خو ته کرکه راځي، څښا بین کوي دې سره څوک. وی تاسو چې اوس د کوم مسلمان رور غیبت وکړه د الله په نزد د دې مردار څښا بدبویه خر د غوښې نه زیات جرم دی. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا، یو سړی غیبت کوي دی خوښه ده چې د خپل مسلمان مړ رور غوښه وخوري. مړ مسلمان له څوک لاس نه وړي چې لاس یو شي هغه یې سام کوي، نو غوښه به یې څنګه وخوري؟ دا غیبت دونه خطرناکه ګناه ده. حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها په دې بیبیانو کې د اونې نه لږه مندرۍ وه. نو دا خو د انسان خوښه نه ده، خو د الله خوښه ده څوک مندري وي او څوک اوږدي. شکلونه خو الله ورکوي، په شکل به چاته پیغور نه کوي چې ته لنډې یا ته اوږده یا ته تورې یا ته سپینې یا ته ستا سترګې داسې دي یا پوزه دې داسې ده، دې باندې الله ډېر زیات خفه کېږي ځکه دا شکل الله ورکړی. یو بزرګو سپي ته یې نیغ وکتل، سپي ته نو سپی ډېر زیات بد شکله، نو چې ورته یې نیغ وکتل یاره وایي څه بد شکله سپی دی. نو سپی ورته ګویا شو، خبرې ورسره وکړئ، د هغه بزرګ کرامت و. وی توبه وباسه، دا دې څه وایي؟ وی دا شکل ما ځان له په خپله جوړ کړی دی که الله را کړی دی؟ که زما خوښه وي نو ما به ځان سپی جوړو، زه به سپی نه پیدا کېدم، زه به انسان پیدا کېدم. دا خو ما د الله شکل لا کړی دی، نو الله چې کوم شکل لا هغې ته سپک ګوري. یو ګلکار چې دلته کې یو کوټه جوړه کړي او تا هغه ګلکار ته وایي یاره څه خرابه کوټه ده، پې خفه کېږي که خوشحالېږي؟ خفه به شي که نه. یا یو ټیلر دی درځي د کپړې دله جوړې کړي، مړه وایي څه خرابې کپړې دې جوړه کړي او پې څونه خفه کېږي. نو دا انسان خو الله دا شکل خو الله جوړ کړی دی، نو چې الله کوم شکل جوړ کړو تا هغې ته سپک نظر کېدا دی، چا ته نظر وکړو؟ الله ته. پام کوئ ګورئ چا ته دا پیغور ونه کړي. نو دا صفیه رضی الله عنها په ټولو بیبیانو کې د اونې نه لږه غوندې مندری وه.
او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله خیبر فتح کو، خیبر د مدینه منورې سره خوا کې یو علاقه وه، لښکر یې بوته دی کې یهودیان اوسېدل. نو چې څنګه د پیغمبر علیه السلام لښکر ور مخامخ شو، د یهودیانو هلته کې د کجورو باغونو او پټي، نو هغوی چا سره بیلچي چاري وو، چا سره سسکورې وو، چا سره زامبیل وو، پټوله راوتي. خو چې نبي علیه السلام یې وکتل، چغې کړ هذا محمد صلی الله علیه وسلم والخمیس، خمیس به یې لښکر ته وي، لښکر به پنځه سې وي، هغه د نبي علیه السلام دی او لښکر دی ورسره، هغې وپېژنده، بس خپلو قلاګانو ته یې منډې کړه، ځان پسې ورونه بند کړل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل خربت خیبر، انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرین. وی خیبر روان شو، تباه شو، او چې مونږ په یو قوم حمله وکړو، هغه قوم خدای پاک بربادی. خیبر فتح شو، چې فتح شو، دا صفیه رضی الله عنها د یهودي سردار لور وه، د غټ سردار، او په بل سردار واده وه، او تازه ناوې وه. نو دا صفیه رضی الله عنها د دې رونه په دې جنګ کې مړه شو، پلار یې سردار و هغه هم مړه شو، رونه سردارانو هم مړه شو، خاوند یې سردارو د یهودیانو هم مړه شو، ډېره زیاته خفه وه. نو پیغمبر علیه السلام دا خو وینځي چې په صحابه کرام یې تقسیم کړل. حضرت دحیه رضی الله عنه، دحیه کلبی رضی الله عنه یو صحابي و، ډېر خشته خوبصورته و. جبریل علیه السلام چې عموما راتله د په شکل به راته، دې دومره خشته و چې دا په مخ باندې روبانه به ځان کړی. دا صفیه رضی الله عنها د مټه ونیوله، دا خوبصورته وه، خشته هم وه، او د سردار لور وه، په بل سردار واده وه. صحابه راغلل پیغمبر علیه السلام د الله رسول یو درخواست کړ. ولې؟ وی یاره په دې وینځو کې یو وینځ تا دحیه رضی الله عنه له ورکړه، ډېره زیاته خفه ده او ډېره پریشانه ده، جاړي، خو ډېر ښکلې ده، خو دا خفه ده. ولې خفه ده؟ وی ځکه چې دا د سردار لور ده، په سردار واده ده، رونه یې مړه شو، پلار یې مړه شو، خاوند یې مړه شو. نو که تا مهرباني وکړه اخ په دې خوشحالېږي، تا په خپل نکاح کې واغېسته، نو دا به بهتره شي. په هغې خفه ده، ځکه د سردار نبي علیه السلام خو د سردارانو سردار، پیغمبر علیه السلام مبارک وی ډېره ښه. نو نبي علیه السلام بیا په خپل نکاح کې راوستله، او په هغه سفر کې بیا په دې صفیه رضی الله عنها باندې ولیمه مو کړله، هغه د واده ډوډۍ چې هغې په دې مخ باندې یو داغ و، سور شان داغ و، بدې نه لګېده، تاریخ لیکي. چا دې تپوس وکړو دا په مخ دې داغ ولې؟ وی چې کله خیبر فتح کېده، دې نه یو څو شپې مخکې ما خوب ولیده، وی چې واده شو، تازه واده شوی و، یو څو ورځې د واده شوی، وی خوب مې ولیده، خو دا یهودیان چې دا به نجومیان و، د نجوم د علم ډېر ماهران. وی خوب اینه ما چې د مدینې منورې د طرف نه یو سپومۍ راوچته شوه، بره د اسمان دی نیمې له لاړه، او هغه سپومۍ راخطا شوه، د ما په دې غېږ کې را پرېوته. دا خوب مې ولید، ډېره ښایسته مزېداره سپومۍ وه. نو ما مې خپل خاوند ته الوی چې سړیه، دا غریبه خو په خوب پوه نه شوه، چې سړیه ما خو داسې خوب ولیده، خو د نجوم ماهر و، پوه شو. وی څپېړه اوچته کړه او دې په دې مخ وواله، داسې څپېړه راکړه چې دا مخ دا داغ مې جوړ شو. وی ما ته وی ښه ته جوړ د مدینې د سردار خوبونه یې نه، پوه شو په خوب، ته جوړ د مدینې د سردار خوبونه یې نه، دا ارمان به دې نه پوره کېږي. وی مې چې سړیه زه څه خبرې، ما خو خوب ولید. وی چپ، هغه خوب ورته خدای پاک رښتیا کړه، د مدینې منورې سپومۍ نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره خدای پاک نکاح راوستل. نو یو ځل یو بیبي، دا بیبیانې خو یو بل سره بنې خامخا جنګ کوي، د بنو جنګ لازمن وي، دا خامخا کوي، دوه ښځې په نکاح کې چې جمع شي جګړه کوي. نو یو بیبي دې ته لاس داسې کړ چې ته خو لنډی یې، لاس یې داسې کړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا خبره ورسېدله، هغه کمې بیبي چې دا خبره کړې وه چې صفیه خو لنډی ده، ګوره رکوټې غیبت دی، هغې ته وایي وی داسې خبره دې د دې خولې نه وویستله، داسې خبره که دا د دې خوږ دریاب سره یو ځای شي، دا خوږ دریاب به تریخ کړي، دا خوږ دریاب به تریخ کړي. دومره پې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خفه شو، غیبت دومره خطرناکه ګناه ده. او یو ځل حضرت حفصه رضی الله عنها خو لږه تیزه وه، حضرت عمر فاروق رضی الله عنه لور، نو هغې ورته ویل ته خو یهودنی، ځکه د یهودي لور وه، په یهودي واده اوس خو مسلمانه شوې وه. نو چې دا خفه شوه جړه دی چې نبي علیه السلام کله کور ته راغی،
وی ولی جاړي وی صاحب ماته حفصه هغه ام المؤمنین نبی علیہ السلام بیبي او عمر فاروق رضی الله عنه وی ماته وی چې ته يهودانه وی ورشه حفصه ته وایا چې زه يهودانه نیم دي مسلمان زما پلار چې هارون علیہ السلام نیکو کړ او موسی علیہ السلام مترو نو پلار میں پیغمبر تر میں پیغمبر خاون میں پیغمبر زوا چې حفصه ته وای استا ک پلار پیغمبر دی او کم تر پیغمبر تما باندې پس فخر کې دومره به نبی کریم صلی الله علیه وسلم په غیبت ورې خپکې نو غیبت ډېر خطرناک ګناه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته چاوي فلان کی سړي ستا غیبت کړي تالی د کجورو ډک ولې په تحفه کې ولې وی هغه د غیبت کوي او ته ول د کجورو تال لګي وی هغه مال د خپل ژوندۍ ټول نیکیر او لګي راوي بخله نو کله هغه پیوس کې یو تال کجورو ورکم نو تل وش دا حدیث پاک کې راځي چې چا د بل مسلمان غیبت وکړ د خپل ټول نیکیر ته بخل او یو بزرګ ته چاته پوسو کوی ته غیبت نه کې وی چې غیبت کوم د خپل مور ولې نه کو وی د مور سو غیبت کې وی نبی علیہ السلام فرمایي چې چا د غیبت او خپل نیکي دی وته بخله نو چې نیکي پر دې سړی ته بخم نو مور ته ولې نه بخم یو بزرګ له اوسړی راغی جړلې